السلام علیکم مینوالو پېښور قصه خوانی جامعه مسجد کې دریو درندو دماکه وکړله په مسجد باندې وردننه شول. اول یې فایرنګ وکړو او د فایرنګ نه پس یې دماکه وکړله چې په هغې کې د 50 نه زیات کسان شهیدان شول او 200 پورې کسان زخمی دي. دغه زخمیان کسان یې الارج هسپتال ته منتقل کړل. سی سی ټي وي کیمرې دغه درې درندې راغشتې دي. راځئ مینوالو موږ سره دا ویډیو اخر پورې وګورئ چې د پوره معلومات نه خبر شئ. که څوک په دې چینل کې نوي مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او بره ټلی نشان ووهئ. نور هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډیره په اسانتیا سره میلاویږي. عزتمندو پرون په پېښور قصه خوانی کې په جامعه مسجد کې درې درنده وردننه شول. د حساب په مسجد کې اول فایرنګ وکړلو او د فایرنګ نه پس یې دماکه وکړله چې په هغې کې خپله هم خودکشي وکړله او دغه حساب له 50 نه زیات کسان ځان سره شهیدان کړل او د 200 پورې کسان زخمی شول چې هغه الارج هسپتال ته منتقل کړل. مینوالو دغه درې درنده په رشکه کې راغلل. اول مسجد ته چې کومه سیکورټي وه هغه وویشتله او بیا ډایرکټ په مسجد باندې وردننه شول او دننه په مسجد کې فایرنګ وکړلو. 8 منټه فایرنګ وکړلو او د فایرنګ نه پس یې دماکه وکړله چې په هغې کې د 50 نه زیات کسان شهیدان شول او د حساب له 200 پورې کسان زخمی دي. الارج هسپتال ته منتقل کړي دي. دا په پېښور مسجد کې لومبنۍ حادثه نه ده، دویمه حادثه ده چې راپېښته کېږي. الله تعالی دې زخمیانو کسانو له شفا ورکړي او د حساب له الله تعالی دې شهیدانو له په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او د شهیدانو کورواله دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. دا و زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیوګان لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.